علی رسوله الکریم. نن کم مسائل دی غا د کله مشوم پیدا شي دغه ته نوم کې خودلو په باره کې او عراقیقه ټیک ته د دغه کې زموږ د پښتنو بعضی عجیب نومونه کې دولي وي. حکمت دغه دی چې د نومونو حیثیت د یو قوم او معاشره کې ډیر زیات دی و چې نه دی چې قوم سره د مذهب فکر عقیده اظهار کیږي اور د سره د یو قوم تهذیب تمدن اور اخلاقی حالاتو هم پته لګي. دیو چې نه اسلام دی په باره کې حکم کړي چې نوم کې خودلو کې د دې خیال وساتل شي چې هغه کې اسلامي تشخص وي، یعنی نوم نه پته لګي چې دا مسلمان دی او هغه کې د جهالیت او د کفر او د شرک بدبو نه وي اور نه د یو غیر فطری عمل اور بدفعلی عکاسي غنه کیږي. د ځکه ضروری ده زموږ یو ملګری بلکې ما ویډیو کې کتل افریقا کې یو تبلیغي جماعت والا ملګری دي نوم تاسو کې ورډ شور نیم عجیب نایونه تاسو کې ورډ شور نه غورته دا نوم دی ښا دي د بابا کې دا او 10 کې دا نو بچا بغیر او د چپلار والی دا نومونه د سي دي وزنه پته لګي دا سین شین دی کافر دی نوم صحیح کې خودل پکار دی. ولی پیغمبر علیہ السلام فرمای انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم قیامت ورځ به الله رب العزت تاسو واړي په نومونو سره واسماء ابائکم او پلار په نومونو سره فاحسنوا اسماءکم کلی نومونه کې دی دا عوام کې دا مشهور دی چې قیامت ورځ د مور په نوم باندې وختل کیږي. وګوره د حدیث کې راغلی باسماء ابائکم پلار په نوم باندې وختل کیږي ښا دا سه عوام کې بعضی ونی مشهور شهرت تور سی غا ټیک نه وي. نو د حدیث کې راغلی چې د پلار په نوم سره یعنی پلار او نیکونو په نوم سره به سړی راوختل کیږي. نوم کې خودلو کې بنیادی اصول یسو اصول دي د دې خیال ساتل پکار دي. پہلا نمبر باندې یو مسلمان هم بغیر د نوم نوي دیو چې شریعت دا حکم کړی دی چې مور پلار دا ذمہ داری ده چې بچی په پیدایش نه پس هغه ته یو خپل نوم کې دی. دیو چې فقها لیکلي دي چې کچري ماشوم پیدایش نه پس فورا وفات شو هغه د دفن کولو هغه وخت پورې اجازه نشته څومره پورې نوم ور به نه وي کې خودلې ماشوم پیدا شي سا واخلي یا وژړي او بیا وفات شي هغه ته غسل هم ورکي کفن ورته هم اچي جنازه به هم کوي او نوم ور باندې کې دی. او چې کم مشوم پیدایشي باندې وفات وي نه سا واخلي نه وژړي او نه هغه کې د ژوندۍ آثار نه وي هغه باندې نوم کې خودل ضروری نه دي هغه ته غسل ورکول ضروری نه دي هغه جنازه کول ضروری نه دي بس یو کپڑا باندې راتاو کې دفن به کې هغه د سیده لکه انسان یو عضو کاټ کې وګرځي او هغه دفن کې لکه دا الله دې نه کې د شوګر مریضانو کله خپا کړل شي نه بیا یو کپڑے کې راغون کې شي قبرستان کې دفن کې شری حکم دی نه دا رنګ دا سیده لکه د بدن یو ټوکړه هغه کې به دې شیزونو ضرورت نشته. مسلمان انسان په اکثر ملګری ټلیفونو کې د مشوم باندې نوم کې دوه کا کې نه دوه کا صحیح خصي به بنوم کې او کا صحیح نه خصي به نوم کې خودل زوري نه دي. دیم دا چې نوم د څه کې خودل پکار دي چې غینه د بندگی او د عبدیت پته لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې الله په نوم الله په نسبت باندې خولي نومونه عبد الله او عبدالرحمن دي. علامه شامی رحمت الله علیه فرمایي چې دا رنګ ټول نومونه عبدالرحیم عبدالکریم عبدالمالک عبدالخالق وغیرہ دا خنومونه دي. اور وې د سینمونه هغه ځکه کې خودل پکار دي چې کم ځکه خلکو کې د غیر الله طرف ته نسبت ډیر وي. لکه مثال په تور مې بعضی خلکو یې عبدالنبی نوم ناجایز دی د پیغمبر علی السلام بنده موږ د الله بندګان یو پیغمبر علی السلام تابعدار یو فرمانبردار یو اطاعت کو امتیان یو خو بندګانی نو یا عبدالرسول دا غلط دي نه چې کم ځکه عبدالرسول عبدالنبی نومونه عام وي نه تب عبدالرحمن عبدالله عبدالمالک عبدالخالق دا نومونه کې دي چې د سره توحید ثابت شي. اور علامه شامی رحمت الله علیه ابن عساکر نه یو حدیث نقل کړي درېما چې نومونو کې خپل نومونه محمد او احمد دي انداغه ابراهیم اسماعیل یعقوب یوسف انبیاء کرام علیهم السلام نومونه کې خودل د افضل دي. ابن عساکر روایت کې راغلي دي مولد له مولود چاته الله پاک یو زوی ورکی فسماه محمدن هغه باندې محمد نوم کې دي کان هو و مولود فی الجنه الله پاک په دا سره او د دې بچي جنت ته بوزي. نخپل نوم بچو سره محمد کې خودل کوشش کوي ٹھیک شو اور چې لا نوم اور سره به ډیر خون کوي. زموږه مدرسه کې یو طالبینو محمد فهیم الله اولانا تر دور حدیث پورې کلاس ټاپ کړو چرته ټول عمر کې په 2 نمبر باندې نه ورغله زما سمره یاداشت او تحریری مقابله کې فرست او بیا وفاق کې ټول پاکستان ټاپ کو بیا چې تخصص تعالی تخصص بیا چې کله بی ایگزام یو کو به پېښور یونیورسيټي ټاپ کا بیا چې ماستر کو به پېښور یونیورسيټي ټاپ کا نوم اثر وی په سړی باندې خنوم کې خودل پکار دی ښا. زما خپل مشر بشیر نوم کې خودل محمد احمد نو ما دا کله
ملګرو ته نو واخله بیا ماتي د مولیان خپل بچو د خولي نمونه کې مور ته ټلیفون کو به یو نمبر ته وخی مور ته بعضی شوزونه مونږ پټ ستو غو ځان د پر خاص کړی وي ټیک ده کنه نه خپل نوم به بچی باندې کیدوي دریم دا چې سلورم چې د الله هغه صفتی نمونه چې غا مخلوق ته هم استعمالي غا کې خودل جایز دي لکه العلی الرشید الکبیر البدیع لہذا کې سړی نوم دی عبد العلی تور ته صرف علی وای ټیک دی یو سړی نوم دی عبد الرشید تور ته صرف رشید وای دا ټیک دی یو نوم دی عبد الکبیر تور ته صرف کبیر وای دا ټیک دی ولی دا کبیر رشید علی دا انسانانو ته هم استعمالي الله رب العزت ته هم استعمالي چې انسان ته استعمال شي به یو معنا ده او چې الله طرف ته استعمال شي به بل نوم معنا ده اوس پوښ به خبره او بعضی پنځمه خبره بعضی د صفات الله رب العزت چې صرف الله سره خاص دي ابل چاته کې خودل ټیک نه دي لکه عبدالرحمن کې صرف چاته رحمان ویل دا نه جایز دي په دې خبره باندې ځان پوهیږي ټیک دی کنه یعنی دا مطلب اوس ګوره قران کې الله رب العزت رؤوف او رحیم د ځان ته استعمال کړی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته استعمال کړی دي نه لہذا عبدالرؤوف اور اندارنګ عبدالرحیم کې کچا به نوم کې دی د صرف رحیم یا رؤوف وي د مې ګناګار نه خو رحمان صرف الله پاک ځان ته استعمال کړی دی مخلوق ته استعمال کړی نه دی نه عبدالرحمن ته صرف رحمان ویل دا نه جایز دي او بیا علماء د سری کلی چې بعضو ځانو کې د سې چې نمونه ګډوډیږي عبدالرحمن وی هغه عبدالو جوړ کی عبدالعزیز وی هغه عزیزو جوړ کی د سې نمونو کې عوام ته خیال پکار دی چې غلط نوم اخلي علما دی پوي چې دا نوم د نه اخلي او زموږ دلته چاته چې محمد نوم کې دی بیا محمد نه ماما دي شي ماما دي نه به بل شي جوړ شي دا اور تاسو عربو سره چې څوک پاتې غته پاتې محمد احمد دا دوه نمونه کې ډیر زیاتی یا عبد الله یا عبدالرحمن دا څلور نمونه کې ډیر دي خو بهرال نوم خپل نوم کې خودل پکار شپږم دا چې نوم کله کې دی کې بد درې خبرو خیال ساتي یو دا چې هغه نوم الله خپل بندګانو ته استعمال کړی وي یو هغه نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړی وي اور هغه نوم د اسلامی معاشره کې معروف او مشهور وي اور یو صاحب علم په غو تحفظات او اختیار اظهار نوي کړي دې درې قسم نمونه نه علاوه نورونه احتراز کول بهتر اور اولادي اگر چې هغه کې څه ضرر نوي ټیک تا کنه دې خیال ساتل وکړ دي د محمد الله مخلق ډیر کی دي محمد الله دا ناجایز دي ها محمد الله جایز نه محمد عبد الله به ټیک دي خو محمد الله ټیک نه دی دا اکثر خلک زمونږ د دوبۍ کې ډېر غټ خلک دي الله چې عرب ورته کلو ګوري محمد الله غیر سخت تنبیه کوي چې دا نوم غلط دی نبی الله هغه کې احتیاط کول پکار دی الله کا نبی ټیک ټیک او نمبر باندې چې کم سړی نو محمد کې خودل شي هغه ابو القاسم ویل هم ټیک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ابو القاسم ځان ته ویل دی یو حدیث کې خپل ځان ته ویلو چې ماته دا ما وای ماته خپل نوم یا رسول الله چونکه قران کې دا راغلو چې تاسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رسول الله وای نوم ورته ماخلی نه دی وجنه والسلام سره د مشارکت نه ممانعت راغلو دینه پس بیا حضرت علی رضی الله عنه خپل زینو محمد بن حنفیه کې خودلو نغه کونیت ابو القاسم هو کونیت دي ته وی چې بچی طرف ته نسبت وشي لکه زما بچی نوم دی احمد زدان ته ابو احمد بل بچی نوم دی سالم زدان ته ولیکم ابو سالم دا ټیک دی د کونیت ویل کیږي پلار طرف ته نسبت وشي اور ابو ټکه پکې راشي اتم نمبر باندې دا چې د سې نمونه چې هغه کې بدفعلی وي اغه نمونه هم کې خودل ندی پکار ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سې نمونه بدل کړی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو سړی راولو غنمو اسرم صاد سره اسرم اور اسرم ویل کیږي کاټنے والا چې ډیر زیات کټ کړي شي وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم بدل کو زرع کې خودلو وی اثر ویل کیږي ټوکړي ټوکړي ته زرع ویل کیږي خوشحال تا وی د نوم پتا باندې اثر د ذکر او خفه خفوي اور یو بل سړی راولو غنمو حزن غم ته وی ٹھیک ہے کنه لا تحزن ان الله معنا قران کې راغلی پیغمبر علیه السلام نوم بدل کو سهلی کې خودلو وی که د حزن نوم د ټول عمر به غم جنوي اور حسن بصری رحمت الله علیه نیک نوم هم غم وو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی ورته د نوم بدل کوی نه یا رسول الله اسلام کې داخله خو نوم ما بدلو دار تمور پلار او نیکونو کې خودل نشم بدلول پیغمبر اسلام دوی چې نوم نه بدلې بس ټیک دی ته چې خوشاله ټیک دی نه حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې کا زمانی کې د نوم بدل کړه نن به زما په نسلونو کې خوشالي و اگر نوم بدل نه کوم باندې اکثر خفګان وي زما د خبره باندې پوښ نوم اثر وی ټیک دی نه هم نمبر باندې چې کمزې کې
داسې یو نومي چې هغې مقصد او معنا غلطه وي هغه بدلول پکار دي. دیو چې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځای کې یو سړي نوم و حرب عربي کې جنگ جګړې فساد قتل زوال ته ویل کېږي هغه نومي بیا بدل کو. اور مره یو سړي نوم و مره ترخوالی ته ویل کېږي بدبختی ته ترش ته ویل کېږي مره هغې نه نوم بدل کو دا نوم لرې که بدل که. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به داسې نومونه بدلولو. حضرت عمر رضی الله عنه لور نوم و عاصیه عین سره حمزه سره نه آسیه خو ټیک دی آسیه خو د فرعون کور والا نوم هغه به جنتي وي عین سره معصیت نه ګناهګاره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم بدل کو جمیله کې خودلو چې آسیه نوم ما کې دی. دلته یو مدرسې ته زموږ استاد خبره کوله چې تلو یو جنې نوم نجاست ګندګي ته وایي تشه متیازې اټکې متیازې یمو تو خو مغر نه کا مدرسه کې داخله ده بیا نجاست نوم دی رجسٹر کې نجاست مو بس ټکه وورو بیا سوچ نه کو چې ټیک دی که ټیک نه دی. اور اوس یو سړی راپاسې وایي چې بچي نوم عاد کېدو ولې کېدو یاره عاد قرآن کې راغلی خو غر نه که عاد باندې عذاب راغلی و. اوس پوه شو په دې خبره باندې داسې لږ سوچ کول پکار دي علماو سره مشورې کول پکار دي. اور اندغه رنګې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې نوم نه هم کې خودلو نه منع فرمیلی ده چې کچرې هغه کور کې نه وي نه کور کې بیا یو بدفلي طرف ته اشاره کېږي. لکه مثال په طور مې یو سړي نوم دی برکت بل سړي نوم دی نافع بل سړي نوم دی یسار اسانتیا ٹھیک ده بل سړي نوم ده نجیح کامیاب ته وایي. او چې څوک تا نه تپوسو کې چې هلکه برکت کور کې شته که نشته نه جي برکت خو نشته نه خپل کور طرف ته د اشاره وکړه هغه سړی خو نشته ته سړی مراد خلی خو مطلب دی چې برکت نشته نه برکت په کور نه وځي. اور تا یو مشوم باندې نافع نوم کې خودلی دی ٹھیک دی څوک تپوسو کې کور کې نافع شته ته ورته نه کور کې نافع نشته نه کور کې خیر نشته ٹھیک دی یا خیر الله نوم دی څو د نه تپوس یاره کور کې خیر به وي ته ورته نه خیر نشته نه چې خیر نشته شر خو به وي که نه. اوس پوه شو په دې ها داسې وایي چې زما زوی نوم خیر الله دی هغه کور کې نشته یا چې پورا نوم واخلي مثال وایي چې خیر الله کور کې شته که نشته زموږ ملګری دی بیا ټیک دی خو نور دې نه داسې منع راغلي ده نه دی کول پکار. کلمه دا نیت دی چې زما تعالی پاک بل نارینه سره کې غنو به محمد نافع وي څه به وي محمد نافع ٹھیک ده که نه. نو خو بهرحال یولسم نمبر باندې دا داسې نوم کې ښودل نه وي پکار چې هغه کې تکبر اور تعالی وي ځان اوچتوالی ګرل وي لکه شهنشاه نوم کې ښودل جایز نه دا الله سره خاص دی ٹھیک دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه روایت کې دا حدیث کې راغلی ابو داود شریف روایت دی اخنو اسم عند الله یوم القیامه چې الله پاک په نس باندې ټول نه بد نوم په قیامت په ورځ باندې رجل یسمى بملک الاملاک چې غزان ته شهنشاه وي داسې نوم کې ښودلی شي. شهنشاه صرف الله رب العزت دی څوک دی شهنشاه مطلب د بادشاهانو بادشاه څوک دی او موږ انسانانو ته دلته یو ما تر خیاله فلمي اکټر و که څو شهنشاه و که څه نوم یې اوس مړ وي که ژوندی وي یو و ښه چې پته نشته تورې کړي که نه کړي خو دا نوم یې غلط دی او دا نوم بدلول غواړي ټیک شو که نه. بس عبدالله عبدالخالق ورباندې کېدی دا ونه لرې کې شاهجهان خیر دی شاهجهان خدا مطلب چې دنیا کا بادشاه. اندغه رنګې داسې نوم کې ښودل چې هغې کې د ګناهونو نه د برات او تزکیه معلومیږي غام و نسب نه دی ټیک شو که نه. اوس لکه یو سړی ځان باندې برات کېدي چې مزکي مطلب دا چې نورو صفایي کول والا یا ځان ته وایي چې زه مزکا یم زه بالکل صاف یم سره ګناهونه نه یې کړي دې نه منع راغلي. یا ځان باندې برات نوم کېدي څوک ورته د برات څه مطلب هزار قسم ګناه نه پاک یم نه ګناهونه څوک پاکه صرف انبیا کرام علیهم الصلاۃ والسلام معصوم نور هر سړي ته خپل ځان ښه پته لګي. دولسم دا چې داسې نوم کې ښودل هم جایز نه دي چې هغه کې د شرک اظهار وي یا شبه پیدا کېږي اور هغه د غیر مسلمانانو غیر مسلمو یا د جهالت په نومونو سره مشابه وي لکه عبدالدار دا به هندوانو کې مشرکین مکه عبدالدار د کور بندادار کور ته ویل کېږي. عبدالنبي دا منع راغلي وخته بره کېدو ټیک دی که نه دا نه جایز دي. اور یا داسې نوم کې ښودل چې هغې کې د غلامي نسبت بل چا طرف ته وي مخلوق طرف ته دا هم ټیک نه دی ولې چې دې نومونو کې د شرک والا بدبو پراته ده او د جهالت کمې نومونه هغې سره مشابهت دي. دیارلسم نمبر باندې دا چې داسې لقب کې ښودل چې هغه کې مبالغه وي او دروغو داسې بین ونه رضي هغه نه دي کې ښودل پکار. لکه مثال په طور یو سړی محی الدین دین ژوندو کول والا اور شمس الدین قمر الدین احیاء الدین ٹھیک شو کنه بس دا انوم نه دا ښکاري چې د ټول دین دی ژوند کړی دی ټیک شو کنه دا دی بریانو کې ډېر زیات دي ښه.
علامه شامي رحمت الله علیه په دې باندې ډېر بحث کړی دی. 14 نمبر باندې دا چې نیکفلی د پر خپل بچو ته ابو بکر وغیرہ کونیت سره یادول دا هم جایز دي. ابو بکر خپل بچی ته نوم ابو بکر نه دی، ابو بکر ورته مینې وجنه وې چې دې کې دغه اثرات ویني دا ټیک دي. 15 نمبر باندې دا چې خپل پلار ته یا خاوند ته یا یو بزرګ ته نوم خصل مکروه دي. بچی پلار ته وایي چې فلانکی خانه راشه، ٹھیک ده کنه، دا مکروه دي. یا خزه خاوند ته وایي چې فلانکی خانه دا کار وکړه، ٹھیک ده کنه. یا بزرګ ته نوم خصل، ٹھیک ده کنه. موږ ته کله کله دا کور مشران نومونه واخلي نو موږ هغه غیږي کې غړ شو خیر دی. بعضې هول کې سړی دغه شي لکه اوس مور ما ته مفتي نه وي، مور ته خپل نوم اخلي نه چې چا په مخکې نوم ویلي یا بیا خلک حیران وي چې د نوم یې ولې خسته، خو مور مه د پلار مې زه هغې غیږي کې غړ شوی که څه ډېر غټ شم خو ته هماغه مشوم ښکارم، ټیک ده که نه. علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د کراچۍ کې ترور وه، هغه په کال کې یو ځل ملاقات ته راتلو اور دروازه به یې ټکوله، حالانکې ترور کور یو. نغې به ونه تپوس وکړو چې څوک دی، به ورته ویلو چې شبیر احمد. هغه به ورته ویلي چې شبیر احمد بچیه را دننه شه. نه دې سره به شاګردان وو، بیا ورځې شاګردان ورته وایي چې دا ترور تا ته علامه او مولانا ولې نه وایي. هغه ورته وایي چې زه دا ما ته دنیا کې 2 شخصیت تېر شوي چې هغوی به راته ویلو چې شبیر احمد، یو مو پلار و او یو مو مور وه. چې کله هغه وفات شوي دا ترور راته وایي، نه زه په دې نیت باندې دې کور ته راځم چې دا ماته د نوم ولې ماته د مور پلار یاد را یاد شي. صرف دې په نیت باندې کال کې یو ځل راځم چې دا ترور ته خپل جذبې مظهر وګرځېږي. داسې نومونه کې خودل اجتناب کول پکار دی چې هغه د ډمي نوم وي یا د فلمي شخصیاتو نومونه یا بېدیني سره هغه مشهوره وي. ولې د نوم ډېر زیات اثر دی الله دې نه کي چې د فسق و فجور کمې جانډې د هغه خلکو لاس کې دي په هغو نقشهقدم باندې د ستا لوڼې روانې شي هغو لاس کې دا ډمان و جانډې وي. دې په ځای باندې علما صلحا اور نیکي سره کم شمره خسي. خو هم غر نه کا لږ اسلامي تاریخ وګورئ، چېرته اسلامي نومونه والا کتاب کور کې کېدی، ټیک شو. ګنډمان نوم د ورنه کېدلو ډم به ورنه جوړېږي. یا دغه رنګې چنګیز خان سخت ظالم تېر دی او ته خپل بچي به چنګیز خان کېدی، نه چې کتونه نه کړي نور به څه کوي، نو د نوم اثر وي، صحیح ده که نه. یا چا به بچي باندې ابوجهل نوم کېدی، نه چې هغه ابوجهل نه جوړي نور به څه جوړېږي. یا ورته فرعون نوم کېدی. دا ما سه مثال پیش کو کېدی خلک چنګیز خان سخت ظالم تېر دی اور اندغه رنګي حجاج بن یوسف سخت ظالم تیر دی. 1,20,000 کسانی شهید کړي اور 10,000 صحابه کرام شهید کړي. ها 10,000 صحابه کرام سخت ظالم وو. نه د سینمونه ځان ساتي. بل یو مسله ده تحنیک. تحنیک دې ته ویل کی چې کله مشوم پیدا شي یو بزرګ د خولې کجوره یا یو خوږ شي ځا خوله کې میدا کی او بیا غته خوله کې ورکی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انصارو کې یو مشوم پیدا شو نه کجور خپل خوله کې میدا کا او به مشوم ته خوله کې ورکا نه غیجه سره بیا منسکه او یو خوړه. تحنیک دا سنت عمل زموږ د خلک نه دی خبر چې مشوم پیدا شي ستاد علاقې کم عالم یا کم بزرګ سره ډیر تعلق یا د چانه بیت کړي د مشوم ورته بوزي هغه خوله کې کجوره واچي. صحیح ده، کجوره په میدا کې دی ګوتې دغه ځای پرې بیو لګي. د طریقه زدا کې د زینا چې مشوم مردار کې دونه غټه غله نوړې ورته چولی لګ باندې. ها مشوم څومره د 2 ورځې مشوم څه خوراک کې دا کجوره براخلی او دی تلو پرې ورته ومږي. هغه خوشا بشتا کنه عشب هغه تلو پرې مږي هغه میدا کېږي بسرور به خوري. نه چې د مشوم خلی ته اول د بزرګ خلی کجوره لاړه شي هغه به ان شاء الله بزرګ وي. اوس به شو په خبره باندې ته دې ته تحنیک ویل کی دا حدیث نه ثابت سنت عمل دی. زموږ د خلکو کې رواج نشته. یک دو کدا علما طلبه کوي او چې کوم رسولي کله کلمات مشوم راولي چې جدي د تحنیک وکړه اور یا څوک مو وړي چې را مونږ مشوم دی لګي دم کا ابتدی نبی او تسوی لګه کجوره راوړه چې تحنیک وکړو. ځین چې د شی معاشره کې عام شي سنت ته کنه کول پکار دی. ها دې سره بل یو شیز دی چې حکم دی چې غیته عقیقه ویل کیږي. دا عقیقه د حقیقت نه د خلک ورته حقیقه وي عین سره د عقیقه. دی حکم دادی چې کله مشوم پیدا شي نه په ومه ورځ باندې به د مشوم ویخته مکمل بلیډ سره صفا کې مشوم وی کا مشوم وی. ولی چې دا مورګیډه کې دنه نه د وینو سره ویختی ناپاکو اوسې صفا کا چې تازه صفا ویخته راوخیږي. اور بیزا ګډ یا ګډه وغیرہ دا به خلکو ته خورول دا مباح عمل دی. احناف په نسبت باندې عقیقه واجب یا سنت نه ده البته مباح ده. که یو سړی د شکر په نیت باندې کوي چې ماته الله پاک اولاد را کو یا مشوم را کنه مستحب اور ثواب دی. البته امام شافعی صاحب امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په نسبت باندې دا سنت مؤکده ده اور امام مالک رحمت الله علیه هم دا مستحب ګڼلی چې دا مستحب دی. عقیقه طریقه دا ده چې کم سړی مشوم یا مشوم پیدا شي نو په ومه ورځ باندې غیر باندې د نوم کې دی
په ومه ورځ باندې سو کی نوم پهلا نامه څه ده پهلا کار نوم کې خدای خپل نوم دیم بیا بغسر بلیډ سره گانجه کی اور د مشوم طرف نه دو ګډان یا دو بیزې د زبه کی اور د مشومي طرف نه یو ګډ یا یو بیزه د زبه کی اور د بچی چې کم ویخت دي د دې وزن برابر سره زر یا سپین زر صدقه کی پوه نه شو په دې خبره مې مشوم خو اول ورځ د دوه ورځې مشوم څه ویخت وي او ویخت کټ کا هغه وزن وکا گرامز کی وی ښه ډیر نه گرامز دا مطلب چې چاندی په دی وخت کې 2300 روپے کې توله ده ٹھیک ده کنه او 12 گرام دی نماغه 2-300 روپے ورزي یا بشپک سو ورزي اب زرګر ته یو ته دا وزن کا په وړې طالبان دي اب درته چې د وخت دومره ګرام دي بس غومره چاندی واخله غا صدقه کا یا سره ځا چاته الله پاک وسور کړی وي او چې کم زناور زبا کی اغا په خپل باندې خوړل اور غیر زبا کول جایز نه دي اور غوا غوی میخه کې 2 کال ولا اوخ کې 15 کال ولا کم شرط ته قربانی دی غدا حقیقي هم دي اور بیا که په ومه ورځ د عقیقه و نکړه په 16مه وکا که په 16مه دونه که په 20مه وکا په دې خبره باندې پوه شئ 7 14 21 دا درې روایت کې راغلي دا درې ورځې اور کدی د بعد د کولا ټیم برابر نشو انسان دی خامخ بیا هم ټیک ته ثواب ملويږي اور ابن سیرین رحمت الله علیه لیکلی چې ومه ورځ نه مخ کې یا بعد کې حقیقت کول جایز دي دا دغه کول دي البته ومه 16مه 20مه باندې ثواب ډیر دی کایو سړی دا وی چې یاره ما مشوم الله پاک را کړی دا دوه ګډان زبکون دی په زیاده پیسې غریبانو کې تقسیم کنه پیسې تقسیمولو سره ثواب درته ملويږي خو سنت نه ده کی ولی مقصود وینه تو یول دی وینه خو تو نه شو کنه اور کڅوک دا وی چې زه د قربانی کم سروي دي دې کې حصہ کې خودل غواړم اور هغه کې د قربانی کول غواړم نه ټیک ټیک کول شي هغه کې هم جواز شته دي یعنی مثال په تور مې تاسو غوا واخصل هغه کې وې سي دي زوی حقیقت نه دا کړی دوی سیغه ته مقرر کا او دوی سیغه ته لاړې نور یو حساب چمس کې تقسیمې 15 سیغه تقسیم کړه دا هم ټیک دي صحیح تاسو کې چې چا د خپل بچو حقیقي نه دي کړی اوس کا تاسو کوي روان اختر کې ورته نیتو کې قرباني کې وکي ان شاء الله حارث نوم کې خودل څنګه دي نو حدیث کې راغلي دي چې یو صحابي دی ابو وهب جشمیر رضی الله تعالی عنہ غوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو تسموا باسماء الانبیاء تاسو نمونه د انبیاء په نوم باندې کېدوي واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن الله په نسبت باندې خوښ نمونه عبد الله عبد الرحمن دي او بیا فرمایلو واصدقها حارث وحمام او بیا دې کې ټول رښتون کې نمونه حارث او حمام دي حاصرنا حاصره حمام خو بیا واشروم ته وی بیت الخلا ته حاصره ګول ها نه حمام ٹھیک تا کنه دا نمونه او بیا فرمایلو واقبحها حرب و مره اور ټولنا سخان نمونه بد نمونه دا حرب اور مره دي حرب جنگ ته وي اور مره تاریخ ته وي چې مره نوم دور مې کېدا ولونو اب بیا وین تاریخه به سنبال نکي نو دې خبرو خیال ساتل پکار دي الله رب عزت موسی استاد باندې عمل کولو توفیق نصیب کی سبب ان شاء الله لباس په باره کې مسله اللهم